बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नए दौर प्रोग्राम पख्तूनख्वा टुडे के तासु ता हर कला वैम कदरमंदो नन जुमे ورځ دے और हर जुमे باندې مونږه پښتو کې شو کوو او په دې شو کې زمونږ اکثر دا کوشش وی چې زمونږ د خیبر پختونخوا او د افغانستان چې کوم مسایل دي ستونزې دي په هغه باندې خبرې وکړو. نن بیا مونږ سره یو ځل بیا چې د جناب طاهر خان صاحب زمونږ ملمه دی مونږ سره پروګرام کې شریکيږي. طاهر خان صاحب سینئر خبريال له پاکستان او افغانستان چې کوم ستونزې دي ایشوز دي په هغه باندې جوړ نظر لري. طاهر خان صاحب تاسو په پروګرام کې هر کله وایم. ډیره مننه، شکریہ تاسو. طاهر خان صاحب د تحریک طالبان پاکستان بریدونه یا حمله چې دي غا مسلسل روانې دي. په دا 13 ورځو کې خو هغه د کم چې اوربند کړي هغه اوربند رسمي تور به ختمولو اعلان کړی دی. 2 سپتمبر نه ټي ټي پی خپل حمله شروع کړي وي، یعنی ځمېداري په غاړه اغستون شروع کړي وو. نو تر اوسه پورې یعنی دا درو میاشتو کې تقریبا د ټي ټي پی چې کوم داوه دی هغه مطابق یو سلويخت حمله خواوشا چې دی هغه کړي دي. نو د خډيري حمله دي. طاهر خان له د حالات کوم طرف ته روان دي؟ ډیره مهرباني، مننه تاسو چې ماته دعوت راکړ. زما خیال چې ټي ټي پی دغه مذاکراتو دوران کې ځان لګ تر دې سناس منظم کړی دی او زمانه زدار چې خپل زور نظام په مکمل نشم ویل چې بحال کړی دی ځکه اوس په سالاکو باندې کنټرول نشته. لیکن ځنې حملو ته کومو ګورو هغه بیا اسان نه وي. سواد کې په ادریس خان د امن کمیټې په خواني مشر باندې حمله د سړک بم کې خودل هغه د یو کسکار نه وي. صحیح. ځکه بم پیدا کول، بیا چاته ورکول، بیا الته خخول، بیا غیب لاس کول، لکه هغه رولول خپل هدف هغه باندې نظر ساتل چې کوم ځای کې دی هغه د کوم ځای روان شو چرته نو ته د یو کسکار نه وي. نو معنی دا چې په سواد کې مثلا سشته بیا د کوټې حمله وګورو په بس باندې د پولیس نو خودکش شملاور راتلل او بیا بم ځان ته چول او په وزید معنی دا چې څنګه سشته او دوی مغي نو په دې مذاکراتو کې هغه سره د مذاکراتو کې پرمختګ نو لیکن دا کارونه کړی دي. بل دا ټي ټي پی ګوره اخوانی گروپ حزب الاحرار او جماعت الاحرار او حکیم الله گروپ او بل گروپ دا ټولم یو شو. بل موضوع دا ده چې پاکستان افغانستان کې چې پاکستان یو غیل تدي نو په افغانستان کې د ماضی په شان هغه د پر خطرات نشته ځکه هغه یو څنګه رنګ په غرونو کې خپټ نه ګرځي او نه ډرون حمله شته نه د اشرف غنی د حکومت افغان ملي اردو یا فوج ته چې دغه خلاف اکشن واخلي. نو او بل دا تربیت تاسو کو دا لکه مروت په پولیس باندې حمله وګوره نشپک پولیس والا خو پکې داوی جون لاړه لیکن پولیس ته دونه مقام پیدا نشو چې موټر سایکل چې حمله کړو باغی باندې یو جوابي ډزم وکړي. نو تربیت هم شوی دی. وسله خو په خپل په خواني د کورونو چارو وزیر شیخ رشید ویلو چې هغه سره وسغه وسله هم د چې شپې استعمالول شي ځکه د نیټو د امریکا خو ډېر اصله پاتې شو افغانستان کې وسله خو سکوت مشکل کار نه دی. نو زمانه زردار چې ځکه هین حمله زیات کړي چې هغه ځان هم د وخت تیار کړي وو چې په حکومت باندې د قوم وی او خلکو چې ټي ډي پی نشته هغه خلکو ته خو او د سیو پوزیشن ته لاړ شي چې بیا خبرې شروع کیږي په یو مرحله کې چې دغه پوزیشن او حیثیت هغه بالا وي. سم ده. طاهر خان لا بالکل تاسو دا خبره 100% ټیک دی چې داغه په طاقت کې ډیر اضافه شوی دی. اول نه کسان رها شوی دي، اسلام په لاس راغلی دی. دا چې کم تاسو د لکی مرود د حمله ذکر وکړو دغه حمله چې کوم کې شپږ پولیس والا شهیدان شي او بیا دینه پس ټي ټي پی یو بیان هم جاری کړو. هغه بیان کې خدا ویلو چې دا د زموږ د عمر خالد خراسانی چې کوم د مرګ داغه بدلا دی دا داغه بدلی کې موږ داغه کاروایی کړی دی. نو دینه مخکې خو بالکل لکه دا نه معلومی دا چې دا د عمر خالد خراسانی دا مرګ چې دی د دې چا باندې د لکه دا بلیم دی یا چا دا کړی دی. نو آیا د پریس ریلیز نه خدا ثابتي کی چې هغه په پاکستان باندې تور لګي نو واقعي څه دی دا د پاکستان کړي دا مرګ بیان د ذکر لیکن د ټي بیان سره خو ډېر خلک اتفاق نه کړی اختلاف وسره ولري او خبره ده چې ټي ټي خو نه د یو سیمه د افغانستان بلې سیمه ته روان وو او هغه باندې حمله شوکار چا کړی دا چا کړی دا خو چا خو معلومات شریکړي دي کنه چې د کوم ځای روانې ده پکتیکا ته او په یو خاص ځای کې هغه په نخښ شو. نو دا خو د ټي ټي پی په نظام کې کمزوري ښایي او ظاهر خبره د ټي ټي پی د ریاست خلاف جنگ کوي او ریاست خو یو کوشش کوي چې ټي ټي پی په هر لحاظ سره هغه په هر ځای کې اوسه دلته خو نشي په نخښه کولې ځکه چې افغانستان کې د زیات څنګه چې پاکستان فوج او پاکستانیان دا خبره کوي
نو دواړه غاړې به هر کوشش کوي چې هر کله ته په سبلات ورشي لیکن زه بیا وایم چې پاکستان خدای نه دی ورچ چې خالد خراساني غي وجل دي خو ځان د ټي ټي پی خبره کوم منو لیکن معلومات خو چا ورکړي وي د امریکای ډرون حمله کوله په یو درشم جولای باندې په کابل کې په یو کور او امریکایي صدر وی چې موږ دا غي هغه مشروع وجه نو معلومات خو چا ورکړي امریکا ته لیکن امریکا خو فوج نشته په ځمکه باندې چې هغه ادم فعالیت وکړي او سناس خپل نظام خو بداغي وي د انټيليجنس نو معنی دا ده چې د ټي ټي پی هم کمزورتیا خي او بیا د افغانستان کې چې هغه وجلې شوی دی نو معنی دا چې د افغانستان د حکومت هم بیا یو رول جوړي کنه چې بيدا سوق دي چې دا غرنګ مهم خلک پنه خکي صحیح. طاهر خان له دا لکه داسې وخت کې دا ټي ټي پی په حمله تیز کړې دي چې دلته پاکستان کې یو نوې ملټری لیډرشپ راغلی دی جنرال عاصم منیر صاحب چې دی آرمي چیف جوړ شوی دی او راتلو سره چې دی هغه د پیښور دورې کړی و د خیبر دورې کړی و دغه یو بیان هم راغلی دی دا مونږه ماضي کې کتلې دي چې کله یو نوې آرمي چیف راځي نو هغه بیا یو خپل نوې اپریشن ته نوم ورکوي لکه څنګه چې راحیل شریف چې دی غرب اعظم بیا چې دی دا باجوه چې هغه بیا رد الفساد اوس په کې دي چې بل اپریشن راځي نو بیا په دې حالاتو کې لکه چې اوس دا نوې لیډرشپ راغلی دی چې بیا کاغه یو بل خپل سټریټیجی مطلب اعلانوي نو په هغه کې بیا د مذاکراتو تاسو ته امکان خريږي افکاری کې ټي ټي پی سره کنه اوس سو وخت پرې ودا کروین غو خلاف کیږي بیا سو وخت پس بیا مذاکراتو امکان دی دغه ته ولګ انتظار کول غواړي چې نوې فوجي قیادت د دوی څه فیصله مخ ته راځي لیکن زمانه دردا دی چې دې کوم شک نشته چې خبره په بخوانی د عمران خان حکومت کې شروع شوې وي او هغه وخت کې د عیسائی مشر بیا وروسته د پیښور کور کمانډر جنرال فیض حمید هغه کې یو ډېر مهم رول وو هغه امنیتي چارواکي هم تل د سره سره با علماء هم لګلیو او قبایلی مشران او قبایلی جرګې هم تل دي نو هغه فیصله خو د واخ یو فرق بنو کړي فیصله با د ریاستي ادارو کړي معافي غواړم نو دغه ته بلګ انتظار کول غواړي خو زما خیال ګوره چې جنگ لګ نور مشي یو وخت خبر راځي چې بیا به خبرو ته خلک کینی او دویمه خبره ده چې ټي ټي پی دغه ختمول آسان کار ماته نه ښکاري او څنګه چې ما مخکې تشریح کړ چې اوس ټي ټي پی په هغه د دباو حالت کې نه ده ځینې مشران وجل شو افغانستان کې او ډرون خو نه دي شوی البته اوس امریکایانو تاسو دوه ورځې مخکې د امریکای د بهرنیو چارو د وزارت کوم ترجمان دی دا بیان اوریدلی وی د امریکای د خارجه وزارت ترجمان بیان تاسو وکړ ک او د ټي ټي پی ذکر هغه وکړ د القاعده ذکر وکړ د داعش ذکر وکړ نو داعش خو د طالبانو د افغان طالبانو دشمن دی لیکن ټي ټي پی او القاعده خو یو له سره د افغان طالبانو اتحادیان دي ځکه القاعده او ټي ټي پی د افغان طالبانو امیر خپل امیر غني خپل مشر غني نو دلته معنا دا ده چې لږ به انتظار کول غواړي او د خبرو مرحله خو برازي د مخکې جما څنګه ذکر وکړل د سیو نظر خوشته چې طالبانو ځکه حمله ټي ټي پی زیاتې کړې چې هغه غواړي ک مذاکرات هر کله شروع کیږي چې د دې پکې هغه حیثیت قوي وي پیاوړي وي او څنګه چې دغه په خوانه غوښتنې وي چې هغه منل یو آسان کار خو نه وي لیکن خبرو کې خو وګوره کنه مذاکراتو کې خو بس ورکه سو اخر کنه ګیو ان ټیک والا مسله وي صحیح نو لږ باغې ته انتظار کول غواړي خو زما خیال د مذاکرات اوس اصل پاکستان کې سیاسي حالت ډېر زیات شو دغه شو بحران شو نو ځنه شان په شاد اړه نو وګورو چې کله د دې باره کې پالیسی او راځي چې څه فیصله بیا کیږي طاهر خان صاحب افغانستان کې چې دی لکه کله نه چې امارت اسلامي راغلی دی سو غټ چینج نه دی راغلی هغه چې کوم د امن او امان صورتحال دی د امنیت وضع چې دی هغه خراب دی د داعش چې دی عملې کوي مطلب لکه امارت والا ورته جنگونه کوي او په د سورز مخکې الته د پاکستان چارټ جی افیر یا مشر دی د امبیسی په هغه باندې حمله یو برید وشو حمله وشو او هغه عملې ذمہداري چې دی هغه داعش قبول کړی دی اوس دغه تحقیقات روان دي خو کچره مونږ دې ته مطلب د داعش حمله وګڼو نو دا څنګه یو پیغام ورکوي لکه د پاکستان دور اهم مشر باندې چې د ډیپلوماټ باندې الته حمله چې د تاسو څنګه ګوره یو حمله په د پاکستان سفیر وشو
او داعش ذمہواری واخسته او ګوره ذمہواری چې هر څوک قبلې ستاره لپاره زما د لپاره هغه بل لار نه وي چې موږ باغې باندې یقین وکړو موږ یقین دایر خبره ده موږ مجبور یو ځکه موږ سرچینه او ذریعہ نه پاکستانیان او افغان حکومت او دوی خاصم په دې موضوعات باندې خبره سره نه کوي صحیح نو تر اوسه پورې داغي داوا ده او هغه به موږ منو چې دا کاروم دي کړي ځکه بل چانه دی داوا کړی یو دویم ګوره صرف پاکستاني ناظم الامور عبید الرحمن نظامی باندې حمله نه و هم په هغه ورځ باندې د حزب اسلامي په مرکز باندې هم حمله شوې ده بیا چې کله حزب اسلامي دا دوه کسان چې ووجل حمله کوونکي باغی سره چې کوم یو بیرغ یو جنډای خو هغه داعش نو معنی دا چې داعش دوه حمله ډېرې همه حمله ډېرې سخت حمله هغه کړې دي حکمتیار دا غیر رسیدي مشو ځکه هغه سټایل خپل کړي په حمله کې چې ورته حکمتیار ګیټ سره 14 وکړه د ګاډي او بیا ځنه وته دغه مرکز ته ورغلی ما سو واره ورغلی حکمتیار سره مرکز ته نو الته نو وتل دونه آسان نه وي او بیا مته حکمتیار دغه مسجد چې کوم ځای کې شوی دا لګ بیا د ګیټ نه لګلري هم دی نو بهرحال داعش ته او طالبان د افغانستان خو اکثر چې کله په دې موضوع سره خبرې کوي هغه نه مني چې دا لوی خطر دی لیکن خطر شته امریکایان چې په خپل راپورټ کې بار بار ذکر کوي ملګرو ملتونو ذکر کوي پاکستان ذکر کوي امریکا ذکر کوي دنیا ذکر کوي نو حقیقت منل پکاروي ځکه چې حقیقت نه مني نو بیا به د مسلې نور زیاتېږي او دا خو د کې شکه چې ګور جنگ ختم شوی دی شل کلن غن هغه رنګ به امنیتي خو نه دا ځکه چې مخکې ودیو خار نه بل خار نه شي اوس خلک زی هغه جنگ ختم شوی دی لیکن سناسه مشکلات خو امنیتي شته او باید یې هغه ومنل شي صحیح طاهر خان صاحب دا اوس چې کوم د داعش عملی دي لکه دا کدا یو نیم کال وروسته یا دوه کال مخکې مونږ لاړ شو نو یو داسې صورتحال د ډاکټر اشرف غنی دور کې چې داعش روانو لکه ټول هغه کسان سرندر کیدو اسلم فاروقي چې دی ونیول شو لکه کسان ټول په ډرون کې ټارګټ شو داسې ښکارېدو چې تنظیم روان دي ختمېږي خو بیا چې کله امارت اسلامي راغلو نو د تنظیم چې دی بالکل یو نوي شکل کې راغلو چې دا د تاسو څنګه ګورئ اوس هغه یو ډېر چیلنجینګ مطلب حالات چې دي چیلنجینګ حالات چې دي هغه یو امارت اسلامي لپاره چې دی روان دی هغه جوړي نو دې ته تاسو څنګه ګورئ داعش خپل حکمت عملی یا سټریټجی یا منصوبه بندي هغه بدله کړې ده داعش ورو شو د ډېر ورکوټ یو خار نه په ننګرهار کې او د هغه ځای کې اول ننګرهار فوکس وو د ننګرهار نه بیا په ټول افغانستان کې خور شو او تاسو وګورئ جنوب کې د داعش اډو په ماضي کې د سر اډو دغه نو یو وجود نو ځکه چې داعش هغه لیکن بیا په کندهار کې هغه په شیعاګانو په جماعت باندې حمله وکړه بیا شمال کې لکه ځسنا څه خو ځکه چې ازبکان هغه سره ملګری شي کله چې مولا عمر ازبک اسلامیک موومېنټ وې چې را لاس کاله د مولا عمر په اړه کې سندې اورېدلې او نو کوشش وکړو چې بیا بل خلیفہ مرا پیدا شو لکه د داعش خلیفہ کنه نو هغه بیا لاړ داعش ته لاړ ازبک اسلامیک موومېنټ چې کوم دا رنګ نو هغه وخت په شمال کې خصوصا اسوخ لیکن دومره هم نو او په د طالبان دراتونه پس چې په لکه غي ډېری حمله وکړي په کندوز حمله بتاته یادېږي ډېر لوی حمله په مسجد باندې بیا په نور ځایونو کې کړې دي او بیا په هرات کې کړې دي په هرات کې دا چې کوم دغه مهم د طالبان وړلې سپورټر او انصاری په نامه باندې دیني عالم چې وو هغه چې هغه وجل شو نو معنی دا چې داعش خطر شته داعش خپل پالیسی بدل کړې ده هغه خارونو ته راغلي دي او هغه هدف په نخکې هغه کسان په نخکې چې هغه سره هغه خپل وجود مخې دغه رنګ د پاکستاني سفیر باندې حمله په حکمتیار باندې حمله او دایګه کم ذمہواری قبول معنی دا چې طالبانو ته میسج ورکړي چې موږ ژوند یو موږ موجود یو دنیا ته میسج ورکړي نو داعش خطر نه کوڅو ګرکاري زما خیال چې دا هم یو سم سوچ نه وي دا طاهر خان صاحب بالکل د کې شک نشته تاسو چې کوم خبره کوي دا بالکل ټیک دی او دا تیر وختو کې چې موږ کتلې دي چې داعش چې دی لکه پاکستان د پاره یو خپل تنظیم اعلان کړي ولایت پاکستان کشمیر د پاره بل اعلان کړي دی ولایت هند چې دی هغه یو بل دی لکه دوه هر یو د پورا ریجن دی د خراسان ریجن چې دوه ورته وي چې انډیا هم پکې شامل دي هر یو علاقې د لپاره خپل تنظیمونه چې دي مطلب اعلان کړي دي په پاکستان کې هم مطلب لکه دینه مخکې دوه حمله کې دي خو هغه ټایم کې چې کله امارت اسلامي نو راغلی افغانستان کې دلته د امارت کسان چې په پیښور کې په یوزي بل دي دا به ټارګټ کولو د دوی چې کوم شیډو گورنرز
یا په بلوچستان کې یو داسې مزدورانو یو څو واقعات چې یو خو چې کله امارت دلته راغلی نو پاکستان کې هم داعش خپلې حملې زیاتې کړي دي نو تاسو بیا دا مطلب لکه د پاکستان دپاره څومره غټ چیلنج دی دا دولت اسلامیه یا داعش تاسو ته یادېږي چې تاسو د خیبر پښتونخوا د پولیس یو مشر اوس نیم خبر چې هغه شته کړي چې موږ په اسلام آباد کې ناست یو ځینې وخت کې تاسو د خپلې صوبې نه ډېر نه خبرېږو هغه داعش د ټي ټي پی نه هم زیات خطرناک بللی تاسو به یادېږي هغه بیان کړه نو معنی دا ده چې زموږ په سکیورټي پالیسي کې زموږ په سکیورټي نظام کې داعش یو خطر دی داعش یو خطر دی او دا خطر به وي دغه ګوره دغه څو خبرې دي ټي ټي پی داعش سره بالکل څه تعلق نشته لیکن د ټي ټي پی نه خو تاسو به یادېږي چې ټي ټي پی نه ډېر مهم کسان په افغانستان کې داعش ډېر کم خلکو شروع داعش هغه وخت کې په بر لاړ چې کړه زموږ د ټي ټي پی خلک هغه کې شامل شوی و او تاسو وګورئ چې هغه د ټي ټي پی خلک چې کوم تلیو دا ډېر زیات مهم خلکو ډېر زیات دغه فالور بلکې ستاده ضلع او د ضلع د دغه وګنه ورغزي په زیات وو او اوس هم په زیات شته اوس هم په غوښه شو وګورئ سید خان ورغزي چې وو هغه ولنې رسمي لکه د داعش د هغه وخت د مشر د ابوبکر بغدادي لخوا هغه اومنل شو تسلیم شو اسه خو مخکې په هغه مسلم دوست ته یادېږي هغه د داعش شامل شوم لیکن هغه خلک نو منل شوی نو معنی دا چې داعش خطر پاکستان لپاره هم شته او ګوره کم خلک چې مثلا د افغان طالب نه خبر کیږي نو ممکن ده چې هغه داعش تلاړ شي ک ټي ټي پی ولا کله سوچو کې چې اوس یا پاکستان سره روغه جوړو شو یا نه دې سم نه دي خپل مس په خو ګوره ټي ټي پی کې خپل مس اختلافات وو ډېر خلک په کورونو کې ناستو نه به کول نو دغه احتمال به وي دلته ګوره ته یو مثال درکو ورکوټه مو دا د منصور زاد الله د طالبانو افغان یو مهم شخصیت وو چې پاکستان نه کله رها شو د اسلام آباد په زما ملاقات شو د پاکستانیانو پرې خو کنه بعد افغان طالبان چې کله خوشی شو نو هغه بیا وروسته چې کله د افغان طالبانو نه خفو د جنگ هغه وخت روانو هغه زابل ته لاړ خپل علاقې دلته ماته بیا د زابل نه ټلیفون هم کړو چې د پاکستان کې تنګیدم تنګولم امنیتي ادارو غل تراغلم کنه نو هغه سره بیا جنگ وشو طالبانو هغه وجل شو په زابل کې سره د خپل نورو ملګرو هغه سره اوسبکانه ماغه دایشان او ما دغه ته پوسټ کړو د اسلام آباد لمنې درس سره خوا کې مونږ لاندې ناس کو ما ته پوسټ کړو چې تاسو کوم نظریه ده لکه هغه عمومي هغه دیوبند وته په عام اصطلاح کې وایو لکه په زموږ څنګه د مسلکی خلک یادېږي نو آیا تاسو ته په داعش کې شاملې دل دا به یو رکاوټ نه وي ځکه چې هغه اهل حدیث والا فکر دی یا دا هغه نه یو سوچ راغلی د شام نه یا د عراق نه داغه ناغه به چې نه دا هیڅ خند هیڅ مشکل نه دی ک طالبانو سوچ والا خلک هغه اخوا شاملېږي ګوره دا ټول احتمالات وي چې یو سړی د ډېر خلک دا سوچ کوي چې نه خیر دا هغه بنیاد چې کوم دی هغه په عربي هیوادونو کې دی نو خطر دی او خطر د دونه ختمول دونه آسان کار نه دی جناب طاهر خان صاحب تاسو ډیره مننه تاسو موږ ته وخت راکو قدرمندو جی جناب دې سره زموږ پروګرام چې د پای ته ورسېدو اجازه راکې د خدای پامان